बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د پی ایس ټي یعنی پرایمري سکول ټیچر مونږ یو پاست پیپر مخکې ډسکس کړی و. اوس یو سیکنډ پیپر د پی ایس ټي هغه مونږ ډسکس کوو. اول سٹارټ اخلو د میتھمیټکس سیکشن نه. په دې کوېسچن کې وایي چې د 6 10 او د 12 ایل سی ایم معلوم کړئ. نو ایل سی ایم دپاره مونږ ته پته ده چې کم نمبر یې راکړي دي نو مونږ به هغه ولګو او بیا به وګورو چې دا نمبر یې په کم هندسې باندې ډیوایډ کیدی شي. نو 6 10 او 12 چې دی نو دا مونږ سره درې واړه په 2 باندې کیدی شي. نو چې کله دا مونږ په 2 باندې ډیوایډ کړو نو مونږ سره به آنسر راشي 3 5 اور 6 یعنی 6 چې په 2 ډیوایډ کو 3 راځي، 10 چې په 2 ډیوایډ کو 5 راځي او 12 چې په 2 ډیوایډ کو 6 راځي. اوس په 3 5 اور 6 نو 5 پکې اورډ نمبر راغی، 3 هم اورډ دی خو ګورو به چې دا اوس په څه کېږي. نو که موږ په 3 ډیوایډ کو نو 6 هم په 3 باندې کېږي او 3 هم په 3 باندې کېږي. نو دا به اوس موږ په 3 باندې وکړو. نو دې نه به آنسر راشي 1 5 اور 2 ځکه چې 5 په موږ په خپل ځای ولګو چې په 3 باندې نه ډیوایډ کېږي. 6 چې موږ په 3 باندې ډیوایډ کړو نو 2 راځي او 3 چې په 3 باندې ډیوایډ کړو نو 1 راځي. نیکسټ په اوس موږ سره 1 خو آلریډي سالو شو، 5 اور 2 پاتې شو. نو اوس تاسو خوښه ده که اول په 2 کوئ که اول په 5 باندې کوئ، خو 5 اول نه ډیجټ دی نو موږ به په 5 باندې او اول به 5 دلته ولګو. چې 5 ولګو نو 5 سره به دا 5 ډیوایډ شو، 2 به په خپل ځای راشي. اوس صرف موږ سره 2 پاتې شو نو 2 بس هغه به موږ په 2 باندې ډیوایډ کو. چې په 2 ډیوایډ کو نو موږ سره به آنسر راشي 1 1 1 یعنی لاست 2 پاتې شو نو چې موږ په 2 ډیوایډ کو 1 ته راغی. نو چې لاست کې ټول 1 1 1 راغلو نو اټ مینس چې دا ټول ډیوایډ شو. نیکسټ په اوس موږ ایل سی ایم معلومو. ایل سی ایم دپاره به موږ داسې کار کوو چې دا کم ډیوایزرز رالو 2 3 5 اور 2 دې له به ملټیپلیکیشن ورکړو چې دې نه څه آنسر راشي نو به زمونږ ایل سی ایم وي. نو چې موږ 2 3 5 اور 2 له ملټیپلای وکړو دې نه موږ سره 60 آنسر راځي. نو 60 موږ سره راځي آپشن سی. نو کریکټ آنسر دی آپشن سی. دې کوېسچن کې وایي چې 1.2 ملټیپلای 1.3 دې نه څه آنسر راځي. نو تاسو دا آپشنز وګورئ 0.156 1.56 15.6 156.0. نو د کامن سنس خبره ده چې 1 له مونږ 1 کې ملټیپلای ورکړو د دې نه به آنسر راځي مونږ سره 1. نو 1 پوینټ سمثینګ ملټیپلای 1 پوینټ سمثینګ نو دې نه به 1 پوینټ سمثینګ راځي. نو کلیر کټ آپشن بی تاسو ته وایي چې زه ټیک یم. نو آپشن بی مونږ سره ټیک آنسر دی. خو که تاسو یې کول غواړئ پروف کول غواړئ نو وګورئ 1.2 ملټیپلای 1.3 نو 3 له به اول مونږ 2 کې ملټیپلای ورکړو دې نه به 6 راشي، 3 له به 1 کې ورکړو نو 3 به ته راشي اور بیا به 1 له 2 کې ورکړو 2 به راشي، 1 له به 1 کې ورکړو 1 به راشي. نو چې دا مونږ کله جمع کړو نو 6 اور 3 او 2 5 نو 156 به راځي. او پوینټ په تاسو د پوینټ بره وګورئ 0.2 نو یو ډیجټ پس پوینټ دی او 0.3 نو یو ډیجټ پس دی. نو بره یو ډیجټ پس دی او لاندې یو ډیجټ پس دی. نو دواړه چې موږ جمع کړو نو 2 ډیجټس. نو د رایټ سایډ نمبر 6 5 دی نه پس پر ډیجټس ولګو نو 1.56 موږ سره آپشن بی کریکټ آنسر دی. دې کوېسچن کې وایي د ټرایینګل whose all angles are of measure less than 90 degrees card وایي هغه ټرایینګل چې د هغې ټولې انګلز د 90 ډیګري نه کم وي. مینس په ټرایینګل کې 3 سایډز دي او 3 انګلز دي. نو دې کوېسچن کې وایي چې 3 واړه انګل چې د 90 ډیګري نه کم وي نو دې به څه نومي. نو فرسٹ آپشن دی اکیوټ اینگل ټرایینګل، سیکنډ دی obtuse اینگل ټرایینګل، سی آپشن دی رائٹ اینگل ټرایینګل اور डी آپشن دی ریفلیکس اینگل ټرایینګل. نو زه یم چې اول مونږ راشو چې د ټرایینګل څونه ټایپس دي. نو مونږ سره شپږ ټایپس اف ټرایینګلز دي. درې دی کې د سایډس په بیس باندې مونږ ډیفاین کوو او درې مونږ د اینګلز په بیس باندې کوو. هغه ټرایینګل چې د هغې درې واړه سایډز د یو بل نه مختلف وي نو هغې ته به مونږ سکیلین ټرایینګل وایو. د کم ټرایینګلز چې دوه سایډز ایکول وي هغې ته به مونږ آیسوسلیس ټرایینګل وایو.
اور د کم ټرایانګل چې درې واړه سایډز ایکولی هغې ته موږ ایکولیټرل ټرایانګل وایو. د کم ټرایانګلز چې درې واړه اینګلز د 90 ډیګري نه کم وي هغې ته موږ اکیوټ اینګل ټرایانګل وایو. کم ټرایانګلز کې چې یو اینګل د 90 ډیګري نه سیوا وي هغې ته موږ obtuse ټرایانګل وایو. او کم ټرایانګلز کې چې یو اینګل د 90 ډیګري برابر وي هغې ته موږ رایټ اینګل ټرایانګل وایو. نو اوس موږ خپل کوېسچن ته راځو. زموږ کوېسچن کې وایي چې هغه ټرایانګل چې هغې کې ټول اینګلز د 90 ډیګري نه لیس وي نو هغې ته به څه وایي. نو تاسو بیسډ آن اینګلز کې د اونلي ته وګورئ چې کم اینګلز د 90 ډیګري نه کم وي نو هغې کم ټرایانګل کې چې اینګلز د 90 ډیګري نه کم وي هغې ته موږ اکیوټ اینګل ټرایانګل وایو. نو موږ سره آپشن اے کریکټ آنسر دی. دې کوېسچن کې وایي چې 39076 ملټیپلای 100 از ایکول ټو واټ. نو چې کله موږ سره 10 100 1000 10,000 1 لیک داسې ډیجټس راشي او دې سره ملټیپلیکیشن راشي نو هغه ډېر ایزي دی. فار ایگزامپل که 39076 موږ 10 سره ملټیپلای کړو نو وګورئ 39076 خپل ځای باندې راغی او د 10 ملټیپلای بای 10 نو صرف یو زیرو ورسره ایډ شو. که 100 نو 2 زیرو به ورسره ایډ کړو. که 1000 نو 3 زیرو به ورسره ایډ کړو. که 10,000 نو 4 زیروز به ورسره ایډ کړو. نو اوس موږ کوېسچن ته وګورئ 39076 اور 100 دی نو صرف دې سره 2 زیروز ایډ کوي. نو آپشن ډي ته وګورئ 39076 اور 00 نو آپشن ډي موږ سره کریکټ آنسر دی. دې کوېسچن کې وایي چې د 2 3 او د 4 ایوریج معلوم کړئ. نو ایوریج معلومولو دپاره به تاسو څه کوئ چې دا ټول نمبرز به موږ اول ایډ کړو. نو چې دا موږ ایډ کړو 2 + 3 + 4 از ایکول ټو 9 او تاسو وګورئ چې دا څو نمبرې دي. نو موږ سره دا 3 نمبرې دي. نو موږ به سمپلی څه وکړو په 3 باندې به ډیوایډ کړو. نو 9 / 3 از ایکول ټو 3 نو اٹ مینس چې زموږ ایوریج دی 3. آپشن بی از کریکټ. دې کوېسچن کې وایي دی پیر آف دی انلایک ډیسیملز از. نو آپشن اے ته وګورئ 4.210 7.210 مینس د پوینټ نه پس دی 3 ډیجټس تللی دی. آپشن بی ته وګورئ د پوینټ نه پس هم دی دواړو کې 3 ډیجټس تللی. آپشن سی کې د پوینټ نه پس هم دی 3 ډیجټس تللی دی. اور آپشن डी کې نو د 4.123 مینس دی 3 ډیجټس تللی دی اور د 57.12 دی 2 ډیجټس تللی. نو په دې نورو ټولو کې دی 3 ډیجټس د پوینټ نه پس اخوا تللی دی. او په آپشن डी کې په یو کې دی 3 ډیجټ دی خوا تللی دی او په بل کې دی 2 ډیجټ دی خوا تللی دی. نو دوی وایي چې انلایک ډیسیملز چې یو شان نه. نو آپشن डी چې دی دا موږ سره یو شان ډیسیملز نه دي ځکه چې د پوینټ نه پس د یو کې دی 3 تللی دی اخوا او یو کې دی 2 تللی دی. نو آپشن डी از کریکټ. دې کوېسچن کې وایي چې د 2 6 اور د 8 HCF معلوم کې هایسټ کامن فیکټر. نو هایسټ کامن فیکټر دپاره به تاسو وکړئ چې دا کم ډیجټس دي د دې به فیکټرز معلوم کړئ. د 2 فیکټرز چې دي هغه موږ سره 1 او 2 دي. د 6 چې دي هغه 1 2 3 دي اور د 8 فیکټرز چې دي نو هغه 1 2 4 دي. فیکټرز مطلب چې 2 په 1 او په 2 ډیوایډ کېږي 6 په 1 ډیوایډ کېږي په 2 ډیوایډ کېږي او په 3 ډیوایډ کېږي اور 8 چې دی دا په 1 ډیوایډ کېږي په 2 ډیوایډ کېږي او په 4 باندې ډیوایډ کېږي. نیکسټ به تاسو داسې وکړئ چې دې کې به کامن فیکټرز معلوم کړئ. نو کامن فیکټرز موږ سره 1 دی اور 2 دی په دې درې واړو کې چې کم کامن وي. اوس په دې کامن فیکټرز کې چې کم هایسټ نو هغه به ستاسو هایسټ کامن فیکټر وي. نو په دې کې 2 هایسټ دی. نو HCF یا هایسټ کامن فیکټر موږ سره 2 دی. نو آپشن اے کریکټ دی. دې کوېسچن کې وایي چې 3/5 ډیوایډډ بای 9/7 از ایکول ټو واټ. نو تاسو به څه وکړئ چې کم میډل کې ډیویژن یې هغه به تاسو ملټیپلیکیشن ته چینج کړئ او رایټ سایډ ته کوم چې فریکشن وي هغه به تاسو الټه کوئ. نو دلته به راشي 3/5 ملټیپلای بای 7/9 ځکه ډیویژن موږ ملټیپلیکیشن ته چینج کړو نو فریکشن مو الټه کړو. نو 9/7 7/9 شو. اوس به تاسو نومیریټر او ډینومینیټر کې وګورئ چې کم ډیجټس یا کم نمبرز یو بل سره کینسل کېږي ختمیږي هغه ختم کوي. نو بره لاندې چې تاسو وګورئ 3 او 9 یو بل سره ختمیږي. نو 3 × 3 از ایکول ټو 9. نو لاندې به د 9 په ځای به 3 ولګي او د 3 په ځای به 1 ولګي. 3 او 9 یو بل سره کینسل آوټ شو. اوس نومیریټر او ډینومینیټر کې بل څه نه کینسل کېږي نو موږ به سمپلی څه وکړو
1 له به 7 کې ملټیپلای ورکړو دې نه به 7 راشي 5 له به 13 3 کې ورکړو دې نه به 15 راشي نو موږ سره به 7/15 means option A is correct. The question کې وایي چې all of the following are examples of supplementary angles except وایي دی دا ټول option چې دي دا supplementary angles دي سوای د یو option نه نو اول مونږ ګورو چې supplementary angles کم angles ته وایي نو supplementary angles هغه angles ته وایي هغه دوه angles ته وایي چې د هغې سم د 180 ډیګري برابر راشي او د کم angles سم چې د 90 ډیګري برابر راشي نو هغې ته مونږ complementary angles وایو نو اوس تاسو آپشن A ته وګورئ 105 plus 75 180 نو دا supplementary angle دی 75 plus 125 200 نو آپشن B چې دی دا موږ سره supplementary نه دی او تاسو که دا C او D مو ګورئ نو 95 or 85 دی نه هم 180 راځي اور 130 50 نه دی نه هم 180 راځي نو د کم angles نه چې 180 راځي هغه موږ سره supplementary angles دي نو آپشن B نه 180 نه راځي 200 راځي نو دا موږ سره supplementary angles نه دي نو آپشن D دلته موږ سره کریکټ آنسر دی دې کوېسچن کې وایي چې د ایریا آف ا سکویر with length 11 centimeter will be نو موږ ته پته چې سکویر هغه شیپ ته وایي چې د هغې څلور واړه سایډس چې دي هغه ایکولي نو د دې د ایریا فارموله ده length multiply length نو دلته موږ سره length means چې یو سایډ length یې راکړی 11 centimeter means چې دا ټولو length چې دی نو هغه 11 centimeter دی نو area is equal to length cross length نو 11 length 11 دی نو 11 multiply 11 نو 11 له چې 11 کې ورکړو دین راځي 121 square centimeter نو موږ سره آپشن C کریکټ دی دې کوېسچن کې وایي چې 0.30 is equal to what نو موږ به څه وکړو چې دا ډیسیمل یعنې دا پوینټ به ختم کړو چې دا مو ختم کړو نو لاندې به موږ سره 1 راشي او د پوینټ نه چې رایټ سایډ ته څونه ډیجټ سي د هغې په ځای به موږ زیروز ایډ کړو نو د 3 په ځای او د 0 په ځای به لاندې یو زیرو لګو نو موږ سره به آنسر راشي 30 divided by 100 نو آپشن B is correct دې کوېسچن کې وایي چې ډسټریبیوټیو لا چې دا هغه تاسو اپلای کړئ نو دلته موږ څه وکړو چې 7 له به اول 2 کې ملټیپلای ورکړو بیا به پلس ولګو 7 له بیا په 3 کې ملټیپلای ورکړو نو موږ سره به راشي 7 multiply 2 plus 7 multiply 3 نو تاسو آپشن A ته وګورئ نو آپشن A is correct here دې کوېسچن کې وایي چې 653 million in numeral is نو د دې ته آسان طریقه ښیم اول تاسو 1 million ولګوئ نو 1 million موږ سره د 10 لاک برابرې مینس په 1 million کې 6 zeros دي نو موږ سره چې میلیون راغی نو بیا وګورئ 53 میلیون نو تاسو وګورئ چې 3 میلیون د څه برابر دی نو دلته 1 میلیون موږ لګولی دی نو موږ له 1 کې ملټیپلای ورکړي نو 3 میلیون له به موږ څه وکړو 1 میلیون نه به موږ په 3 کې ملټیپلای ورکړو نو اټ مینس 3 میلیون نو 3 اور بیا لاست کې 6 zeros لګېدلي د 3 نه بیا مخکې لیفټ سایډ ته راشي نو 53 نو زموږ سره به 53 میلیون د څه برابر شي نو سمپلی به 1 میلیون له 53 کې ملټیپلای ورکړو نو 53 میلیون نو 53 اور لاست کې بیا 6 zeros نو بیا 653 نو سمپلی 653 میلیون به د څه برابر شي نو تاسو 1 میلیون له 653 کې ملټیپلای ورکړئ نو 650 اور لاست کې 6 zeros نو اوس تاسو وګورئ آپشن ډي ته وګورئ 653 اور لاست کې 6 zeros نو آپشن ډي موږ سره کریکټ دی دې کوېسچن کې وایي by using Bartman's rule the first step of curly bracket start 3 plus 6 minus round bracket start 7 plus 5 round bracket close curly bracket will be نو Bartman's rule موږ ته وایي چې موږ به اول څه کوو B means bracket O means order D means division M means multiplication A means addition or S means subtraction نو موږ به دا رول فالو کوو دا آرډر به فالو کوو اول به موږ براکټس ختمو براکټس کې به اول موږ راوند براکټ کوو بیا به کرلی براکټ کوو اور بیا به براکټس کوو کوم چې موږ سره غټ براکټس دي او اوکې به بیا موږ څه کوو آرډر به کوو مینس پاور چې کومي یا سکویر روټس چې کومي هغه به موږ کوو چې دا بی براکټس اور آرډر وشي د هغې نه پس به موږ فرست ډیویژن کوو
بیا به ملټیپلیکیشن کو، بیا به ایډیشن کو، او بیا به سبټریکشن کو. نو دلته بره وګورئ چې موږ به اول بریکټس کو، او په بریکټس کې به موږ اولنی راوند بریکټس کو. نو بره چې کوم موږ سره راوند بریکټس دي 7 پلس 5، نو اول به موږ 7 پلس 5 ایډ کو. نو موږ سره آپشن ډي ته وګورئ، موږ به اول دا پروسس کو. نو 7 پلس 5 په موږ لګو، نو آپشن ډي کریکټ دی. دې کوېسچن کې وایي چې 2/5 از ایکول ټو، نو موږ به 2 په 5 باندې ډیوایډ کړو. نو چونکې 2 په 5 نه ډیوایډ کېږي، نو د 2 سره به موږ 0 لګو او بره به 0.2 لګو. نو اوس چې موږ وګورو 5 ملټیپلای 4 نو 20 به راشي. نو اټ مینس چې موږ سره آنسر دی 0.4 آپشن سی. دې کوېسچن کې وایي چې ان رایټ اینګل ټرایانګل د هایپارټنس از، نو موږ ته پته ده چې په رایټ اینګل ټرایانګل کې چې کم 90 ډیګري ته مخامخ سایډ یې هغې ته هایپارټنس وایي. نو آپشن اے اپوزټ ټو رایټ اینګل. دې کوېسچن کې وایي چې 2 months and 3 weeks are equal to، نو دا کلیر کوېسچن نه دی. اوس منت موږ سره فار ایگزامپل که موږ فبروري واخلو، نو هغه 28 یا 29 هم کیدی شي. بیا سم منث د 30 دی او سم منث ته 31 ډیز دی. نو د دې کوېسچن اوس پاسبیلیټیز ډیر دي چې دا موږ په درې میتھډز باندې کولی شو. فار ایگزامپل میتھډ 1 کې که موږ سره یو منث د 30 ډی، نو موږ سره به 2 منث د 100 ډیز شي، د 60 ډیز به شي. مینس چې موږ دواړه میاشتې د 30 ډیز واغستې، نو 60 ډیز دی نه رالو. اور بیا 2 months نه 60 ډیز رالو. 3 weeks موږ ته پته چې په یو ویک کې 7 ورځې، نو په 3 weeks کې موږ سره 21 ډیز شو. نو 2 months او 3 weeks په موږ سره د څه برابر راشي؟ سمپلی 60 پلس 21 81 ډیز. نو موږ سره به آپشن سی دلته کریکټ راځي. خو په سیکنډ میتھډ چې موږ وکړو، نو په هغې کې به یو منث موږ د 30 ډیز والو او بله منث په موږ د 31 ډیز والو. نو دا دواړه چې موږ جمع کړو 61 ډیز ته راځي. او بیا په 3 weeks کې 21 ډیز، نو چې 61 سره موږ 61 او 21 جمع کړو، نو موږ سره به راشي 82 ډیز. نو موږ سره به آپشن ډي بیا کریکټ راځي. اول موږ سره آپشن سی کریکټ راتلو، دلته به آپشن ډي کریکټ راځي. اوس موږ په یو تھرډ میتھډ باندې کوو. په دې میتھډ کې به موږ داسې کار وکړو چې په یو ایئر کې به ټوټل ډیز والو، هغه به موږ په 12 ډیوایډ کړو. نو د دې نه به موږ سره د یو منث ایوریج ډیز راشي. نو چې 365 موږ په 12 ډیوایډ کړو، نو موږ سره راغی 30.417. د دې مطلب دا دی چې په یو میاشت کې ایوریج موږ سره 30.417 ډیز دی. نو په 2 میاشتو کې به موږ سره راشي 2 ملټیپلای 30.417، دې نه به راشي 60.83. اوس موږ ته پته ده چې په 3 weeks کې 21 ډیز دي. نو موږ به 60.83 د 21 سره پلس کړو، نو موږ سره به راشي 81.83. نو 81.83 کلوز دی د 82 سره. نو موږ لګولی شو چې اټ از اپراکسیمیټلی ایکول ټو 82 ډیز. نو آپشن ډي دلته موږ سره کریکټ راځي. خو اوس موږ هیڅ نشو ویلی چې دې نه 81 راځي او که 82 راځي. اوس کوېسچن چې چا جوړ کړی دی هغه ته پته ده چې هغه دې نه څه مطلب اخلي. 30 ډیز اخلي، که دواړو نه 31 ډیز اخلي، که یو نه 30 اخلي او د بل نه 31 اخلي، او که دا ایوریج ډیز اخلي. نو اوس دا موږ هیڅ نشو ویلی چې دې کې کم ټیک دی. دې کوېسچن کې وایي چې د نمبر 532000000 in words is، نو پریویس کوېسچن یا 13 و یا 12 وایي کې موږ آلریډي ډسکس کو چې کله لاست کې 6 zeros راشي، د دې مطلب دی میلیون. نو اوس د دې مطلب دی چې میلیون او د دې 6 zeros نه مخکې 532 دي. نو اټ مینس چې 532 میلیون. نو اوس تاسو 532 میلیون وګورئ، نو آپشن ډي ته وګورئ 532 میلیون. نو آپشن ډي دلته موږ سره کریکټ دی. دې کوېسچن کې چې 1 لیټر د 100 برابري، نو هغه موږ ته پته ده چې 1 لیټر د 1000 ملي لیټر برابري. نو آپشن سی دلته موږ سره کریکټ دی. په دې کوېسچن کې وایي چې د هیومن هارټ په یو منټ کې 4.7 لیټرز بلډ پمپ کوي. نو په یو آور کې به د څونه لیټرز پمپ کړي. نو موږ ته پته ده چې یو ګنټه د 60 منټس برابري، او چې په یو منټ کې د 4.7 لیټرز پمپ کوي، نو سمپلی به موږ د منټ په ځای باندې 4.7 پوټ کو او 60 کې به ملټیپلای ورکو. نو موږ سره به آنسر راشي
282 نو آپشن سی موږ سره کریکټ دی 282 لیټرز